بسم الله الرحمن الرحيم. للضرورة أي لضرورة وزن الشعر أو رعاية القافية، فإنه إذا وقع غير المنصرف في الشعر فكثيرا ما يقع من منع صرفه انكسار يخرجه عن الوزن أو انزحاف يخرجه عن الثلاثة. أما الأول فكقوله خدای هم ورکه چې غرشي غټ سړی سي مولان ته جوړ شي به هم قاب په ځای کاپ وي کوله کاری شي وي اوکشي. برحال موږ ویلو تر عدله پورې به پنځه مباحث کو، خو معلومیږي چې پنځه نه شپږ ته جوړیږي. یو تعریف هم د غیر منصرف کړی، هغه اسم معرب ته ویل کېږي چې دوه د نحو اسبابونه یا یو چې قایم مقام د دوه وي دا علتونه پکې موجود شي. دویم نمبر هم د هغې دپاره دغه نحو اسبابو بیان کړی، عدل، وصف، تانیث، معرفه، عجمه، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون مزیدتان. او پاتې شو که نه پوره شو. دریم نمبر هم د هغې مثالونه ذکر کړي وو. څلورم نمبر هم حکم د غیر منصرف ذکر کړی وو چې کسره او تنوین به پې نه راځي. پنځم بحث کې هم دا ویلي وو چې کله ضرورت پیښ شو نو به غیر منصرف لره حکم د منصرف ورکولی شو، او یا د منصرف په مناسبت کې هم غیر منصرف په حکم د منصرف کې ګرځولی شو، کسره او تنوین به پې راځي. د منصرف په مناسبت کې هم غیر منصرف لره حکم د منصرف ورکولی شو. قصه یاده شو. دا پنځم بحثو به هر حال دې ځای ته رارسېدلي وو. کله کله ضرورت وي دې خبرې ته چې غیر منصرف لره حکم د منصرف ورکا. په دغه صورت کې عام طور باندې منصرف والا حکم ورکول واجب وي، او کله غیر منصرف د منصرف په مناسبت کې احکام د منصرف پې جاری کېږي. دې وخت کې جایز وي چې غیر منصرف باندې د منصرف په مناسبت کې احکام د چا جاری شي؟ منصرف. واجب نه. به هر حال ضرورت چې دی دا په دوه قسمه دی. یو ضرورت وزن شعر دی، یو ضرورت رعایت القافیه دی. پوه نه شولې بي؟ ضرورت په څو قسمه؟ یو ضرورت وزن شعري دی او یو ضرورت رعایت د قافیه دی. وزن شعري چاته ویل کېږي؟ نو موږ پرون ویلیو د یو شعر کم دوه بیتونه اول او دویم دواړه په حروفو کې موافق کېدل، یو کې لس حروف دی بلکې هم لس، یو کې پنځلس حروف دی بلکې هم پنځلس، دې ته ویل کېږي وزن شعري. او رعایت قافیه چاته ویل کېږي؟ چې حرف روي د دواړو برابر شي. د یو شعر د یو بیت اخیری حرف باندې کم حرکت وي، د دویم بیت هم په آخري حرف باندې هغه حرکت وي، دې ته ویل کېږي حرف روي برابرېدل. په دومره قصه پوه شو. بې وزن شاعري چې دی د دې په وجه موږ غیر منصرف باندې حکم د منصرف جاری کوو. ولې؟ وایي جي ځکه کله کله داسې کېږي چې انکسار نه موږ وځو. که چېرې موږ غیر منصرف استعمال کو نو انکسار پیدا کیږي، وزن ماتیږي. په دواړو بیتونو کې کم وزن دی نو د یو بیت وزن به مات شي که چېرې موږ ورله حکم د منصرف ورنکو غیر منصرف ووایو. حالانکه وزن ماتول خو صحیح نه دي، نو واجب د په دې صورت کې چې وزن برقرار وساتو، وزن شعري خیال وکړو، لحاظ وساتو، او غیر منصرف والا حکم ورنکو بلکې منصرف والا ورکو. پتن لگی پوه شوي که نه پې؟ وزن شعري کې که چېرې منګه غیر منصرف لره حکم د منصرف ورنکو نو کله داسې کېږي چې انکسار لازمیږي، وزن د بیت ماتیږي، وزن د شعر ماتیږي. حالانکه وزن د شعر ماتول صحیح نه دي. واجب ده چې د شعر من لحاظ وساتو. نو څه به کوو؟ بای غیر منصرف لره به حکم د منصرف ورکو چې وزن برقرار پاتې شي، انکسار لازم نشي. پوه نه شولې پې؟ او کله کله انزحاف راځي.
انزحاف چاته ویل کیږي انکسار خو شو کنه چې وزن ماتيږي. انزحاف معنی دا کچره منګه ولا حکم د منصرف ورنکو غیر منصرف وایو نو وزن خو به برقرار وي وزن شعری خو هغه سلاست چې کنه روانګي اب خراب شي حالان کې دغه خیال ساتلم لازم دي. لہذا منګ بوایو چې منګ ورله حکم د منصرف ورکو چې منګ بچ شو د انزحاف نه. کله قسم یو دکړه وته وګورئ لضرورت وزن الشعر د وجه د ضرورت د وزن شعر نه باور له حکم د منصرف ورکو او رعایت القافیه یا د وجه د دین چې لحاظ د قافیه وساتل شي حکم باور له د منصرف ورکو. فإنه اذا وقع زکه کله چې واقع شي او اسم معرب غیر المنصرف کله اذا دا غیر المنصرف ډایرکټ فاعل کوي. فإنه شان دادی اذا وقع کله چې واقع شي غیر المنصرف غیر منصرف فی الشعر بشعر کی نو فکثیرا ما ډیر کرتی یقو من منع صرفه واقع کیږي د غیر منصرف ویلو په وجه باندې چې واقع کیږي انکسار وزن د شعر ماتيږي. یخرجه عن الوزن چې دغه انکسار به د شیرو باسی د وزن نه او انزحاف یا که غیر منصرف وایو نو انزحاف واقع کیږي وزن به برقرار وي خو روانګي پکې خراب شي. یخرجه عن الثلاثه روانګي نه وباسي. اما اول مثال واورا کشری منګ غیر منصرف وایو نو وزن خرابيږي. شعر صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا دلته مقصود زمنګ مصائبون دي چې جمع منتهی الجموع د غیر منصرف د منګ بهم تنوین ورکو مصائبون ځکه که مصائب وایو کنه مصائب مساجدو نو به مفاعل وزن جوړ نشي کا مفاعي او بلام پسې اخر کې نون ساکن مفاعل کچری تنوین ورکو نو به دغه وزن جوړ شي. اول دو مفتوح به ورپسې ساکن مفا به دوا متحرک اخیره کې ساکن عیلن لام معنی پیش او اخیره کې نون ساکنه دا وزن مطلوب دی دلته. ان شاء الله متن الکافی کې بل قصې راشي کا او کچری منګه غیر منصرف وایو ناول کې بدوا متحرک ساکن وی مفا خرست وبه دو متحرک اخیره کې ساکن نه وی دو متحرک اخیره کې ساکن با بلکې صرف دو متحرک به ویږي کنه. صبت علی مصائب ما معنی وی مصائب راوریدل لو انها صبت على الايام کشریدا بورز اور غرزید راوریدل به داسې مصائب دي سرنا لياليا شپې به جوړې شوی وي. او اما ثاني دلته مولي سب وزن ماته دلوخه انکسار لازمي دلو کشری غیر منصرف هم ویلې. دویم صورت کچری منګ غیر منصرف وایو انزحاف لازمیږي روانګي خرابيږي. فكقوله لكذا قول حضرت امام شافعي رحمه الله شعر اعد ذکر نعمان لنا ان ذکره هو المسك ما کررته يتضوع. دوباره کماتا ذکر د نعمان حضرت امام سے رحمه الله منگتے ذکر را دوباره کا بار باری کوا ان ذکره هو المسك دا خو مشک دی د ذکر کول ما کررته يتضوع څومره چې ته تکرار کې خوشبو به خوريږي. دلته مقصدی خبره په نعمانین کې غیر منصرف د عالمیت الف نون مزیتان بکی دی بهم تنوین ور کړي کسرم ور کړي کورینه کو وزن به برقرار وي سیدا خودم راده چی سلاست به پاتې نشي. سلیم الطبع یعنی شاعران چې دغه ته پته لګي چې دی کې وسروان کې نشته. فإن ولو فتح نون نعمان زکه کچری فتح ور کړل شي نون د نعمان ته من غیر تنوین ورنکو یستقیم الوزن وزن برقرار وی ولکن یقع فيه زحاف لیکن بدی کې با زحاف واقع شي روانګي به خراب شي. یخرجه چې دا شعر به وباسي دا زحافان الثلاثه د روانګینا
کما یحکم به لکه فیصله په دې باندې کوي سلامت الطبع څوک چې سلیم الطبع سړی وي شاعر وي هغه فیصله کولی شي حکم کولی شي. تاسو پوهېږئ اعتراض په وکړه. اعتراض دا دی بھئی چې کله غیر منصرف ویلو سره زحاف لازمېدلو وزن نه ماتېدلو صرف روانګي خرابېدله نو دا خو دومره ضروري نه ده. نو لیس ضرورت سره دا ته څنګه لګې دا څه ضروري خو نه چې خامخا روانګي دې پیدا شي. البته دا ضروري ده چې شعر وزن دې برقرار وي نو هلته خو لیس ضرورت ټیک و. که غیر منصرف ووایو نو شعر وزن ماتیږي او دا ټیک نه ده. خدا خو نه ده ضروري چې روانګین دې خامخا پکې وي. پتن لګي پوه شوي که نه. لنډه دا دی داسې الفاظو معنی وایي زحاب نه بچ کېدل چې دي بچاو دا واجب او ضروري نه دی دا جایز دی صرف ځکه وزن خو برقرار وي روانګي خرابېږي خیر دی که خراب شي. نو جواب دا دی مولوي صاحب زحاب ختمېدل کله چې ممکن وي نو هلته ځان بچ کول هم ضروري. او تا چې کومه مسله وکړله چې د زحاف نه بچ کېدل خو ضروري نه دي دا هله چې بچ کېدل ممکن دي چې ممکن وي بیا هم ضروري ختمې وي دلته ممکن دي ختمولی نو ضروري شو. پوهېږئ که نه پې فإن قلت الاحتراز عن الزحاف ليس بضروري ولي لعدم إخراجه الشعر شعر نوزي عن الوزن بل عن الثلاثيت نوزي سرب ثلاثتنا فكيف يشمله نڅنګ بشامل شديدا دا قول للضرورة دا ضروري خو نه دی. قلنا جواب کې وایو الاحتراز عن بعض الزحافات شدي اذا امكن کله چې ممکن وي احترازان هو د دینه نو ضروري احتراز دینم څه وي عند الشعراء. تاسو پوهېږئ خدا خوش اوس راته رعایت قافیې بیان هم وکړه که نه. رعایت قافیې تعریف هم کړی و د یو بیت د بل بیت سره حرف اخر په حرکاتو کې موافق کېدل. نو که غیر منصرف ووایو نو بیا به حرکاتو کې موافق نشي نو رعایت به د قافیې ونه ساتل شي د حرف روي خیال به ونه ساتل شي لہذا منصرف به ووایو چې رعایت د قافیې وساتل شي. وګورئ واما الضرورة الواقعة لرعاية القافية فكما في قوله شعر د شاعر په دې قول کې شعر سلام على خير الانام وسيدي حبيب اله العالمين محمدي بشير نذير حاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. ترجمه خو آسانه د درځي به سلام على خير الانام سلامتیا دی وي یعنی صلات و سلام دی د خلکو په بهترین باندې او زمنګ په سردار باندې حبیب اله العالمین چې د اله العالمین حبیب او محبوب دی محمدن داینم دی صلی الله علیه وسلم بشیرم دی نذیرم دی حاشمیم دی او مکرم باعزتا عطوف رؤوف نرم دی مهربان دی من یسمى باحمدی دا څوک دی چې مسما دی په احمد باندې اسمانونو کې. احمدی کې زمنګ خبره ده مولوی صاحب احمد غیر منصرف دی وزن فعل اولمیت پکې دی نو دلته باحمدی باحمد تنوینم ورکړی ورسره کسرم ده حالانکه غیر منصرف باندې نه راځي. ولی ویجی کچری کسرا ورنکو تنوین ورنکو باحمد وایو غیر منصرف نبی با د حرف روي خیال ونه ساتل شرایط به د قافیه پاتې نشي. ځکه مخکې ته وګوره وسیدي وکنه محمدي التم دسیو مکرمی د هر بیت اخیری ته وګوره د بیت اخیری ته هر اخیری حرف ته حرف روي وای ټول کې کسره ده او به احمد کو وایو نبی بدل ته فتحي انورو کې مخ کې کسره وا فإنه لو قال بأحمد بالفتح لا يخل بالوزن سيد وزن کې خلل ناراضي ولكنه يخل بالقافيه خلل رالي فإن حرف الربي چې في سائر الابيات په باقي ابياتو کې الدال المكسوره سائر معنی هم یاد ده کنه څه معنی ده باقي ما دا سوال علامه شمی وی راجح ده د قاموس په حواله چې معنی ده باقي ده الدال المكسوره هغه دال مکسوره ده او للتناسب برابر ما موږ دا ویلو غیر منصرف معنی به کسره او تنوین ناراضي څلورم باسو پنځم کې ضرورت په وجرات للیش کاغه به وزن شعر او رعایت قافیه او دویم مناسبت په وجه څه مطلب
غیر منصرف سره به منصرف راغلی دغه منصرف په مناسبت کې بغیر منصرف لرم حکم د منصرف ورکو کسرا او تنوین به ورکو پوه شولې پی او کولوري نکو نبه به منصرف او غیر منصرف به منځ کې مناسبت پاتې نشي نو دا واجب نه ده بهتره ده قرآن کې بیان راغلی لکه الله پاک فرمای سلاسلا واغلالا سلاسلا واغلالا وسعيرا نه سلاسلا خو غیر منصرف ده د اغلالا د مناسبت په وجه باندې سلاسلا تم تنوین ملاو شو واجب نه ده او تو ګورئ ای و یجوز صرف غیر المنصرف جائز ده منصرف کو حکم د منصرف ورکول غیر منصرف تا ليحصل التناسب دیر باره چې مناسبت حاصل شي بین او بما بین د غیر منصرف کی او بین المنصرف کی لأن رعایت التناسب ذکا اعتراض علک رعایت د تناسب د مناسبت خیال ساتل دا ضروری شی دی وای ضروری خو بنی واجب خو بنی خود شعراء بنز مهم دی لہذا خیال ساتو رعایت د تناسب بین الکلمات چره امر مهم عندهم دا عرب بنسبانی مهم دی وان لم يصل الى حد الضرورت اگر که ضرورت ته بن رسی واجب بنی وی مثلو سلاسلا واغلالا حيث صرفا دلته منصرف شو څوک سلاسلا لتناسب المنصرف د اغلالا د مناسبت په وجه کم اغلالا الذي يليه كم چې سلاسل تنزيد اني اغلالا يدوما فقولوا سلاسلا واغلالا لکبر وګوري اعتراض نه جواب کوي بیتا خو دوا ټکی راوړه سلاسلا واغلالا غیر منصرف مثال بجرا وړه منصرف دی ولې راوړو اغلالا دی ولې راوړو په سوال پوه شوي جوابداري مولوی سي مجموعه مثال لیونه دي ځکه سلاسله خو غیر منصرف دی په چا چې د مناسبت د وجه تنوین رااله او اغلالا یا منصرف دی د چا د مناسبت په وجه چې په سلاسلن تنوین رااله نو دواړه ذکر کول پکارو کنه پوه نه شوي او که څوک اعتراض وکړي الټا کار به کړی وي کنه دا منصرف به متغیر منصرف کړی وي به مناسب شي وي منصرف اصل له خلق اصل فرع تناړی ښا خزینه سړی خلق جوړي دا نه چې د سړی نه خزه جوړ کی وایي کنه غب لوګم دا شونه کوي فقولوا سلاسلا واغلالا مثال لمجموع غير المنصرف دا مثال له مجموعه د غیر منصرف الذي صرف یو هغه دی چې هغه منصرف شوی دی چې هغه سلاسلن دی یعنی حکم د منصرف ورکړی شوی دی والمنصرف الذي او بالمنصرف اغه صرف غیر المنصرف لتناسبه چې منصرف شوی دی غیر منصرف دغه د مناسبت د وجه نه دواړه رال تاسو پیږئ تر دې پنځه مباحث شون یو ما د تویل یو پکې بل امر علی هغه دا چې بيد د دې بیان را توکا چې یو علت قائم مقام د دوه وی یو سبب قائم مقام د دوه وی هغه کم دی خلک را ته بیان کا کنه یار راش پغم باس کوي ویجی یو جمع منتهی الجمود خ دویم وای دویم الف مقصوره و الف ممدوده مطلق تانیث نه تانیث خو څلور قسم دي تای متحرکه مقدره او الف مقصوره و الف دا دو دي اخیری پوه شئ په وما او هغه يقوم مقامه ما چې قائميږي په مقام د دوه علتونو معنی وما مراد العله الواحده التي علت واحده هغه تقوم مقام العلتين چې ودريږي په زیاده دوه علتونو معنی من العلل التسع نه هو علتونو هغه څو علت دي علتان هغه دو دي مکررتان لکبر وګورئ جی اصل کې اعتراض سے دغه جواب کوي اعتراض زده چې وما يقوم مقامهما د مبتدا ده هغه څوک چې د دوه قائم مقام وی د مبتدا الجمع د خبر ده دلته خو عتب د مفرد را لې په متعدد باندې هغه چې د دوه بځې ودريږي هغه جمع ده هغه صرف جمع ده پوه شئ په سوال کنه نه جوابداري به دلته عتب مقدم ده فرابت باندې الجمع جمع او الف التانیث دی نو حمل د متعدد په متعدد شو د غیر بارا
څه لفظ پکار دی چې موږ ته پته ولګي چې عطب مقدم دی په چا پربد لفظ ذکر کړي کنه علتان یعنی خبر داده چې وما يقوم مقامهما چې دي علتان اتو علت دي دو دي یو احدهما الجمع بل پکې الفای تانیس پوهیږئ کنه پی اوس سوال دار چې یو قائم مقام د دوه څنګه جوړه یار تا خراته ویلی غیر منصرف د فعل سره مشابه دی فعل کې دوه فرعیت دي مصدر نه اشتقاق او فاعل ته اسناد دغه کنه فاعل ته احتیاج نو بدی اخرو دوه کې خو به یو فرعیت شو یو علت شو دوه نه دي نو فعل سره مشابهت پاتې شو څنګه غیر منصرف دی په سوال پوه شولې ګوره دا غیر منصرف چې د معنی کسره او تنوین ولې ناراضي دي مشابهت د رچا سره نو کله چې یو علت قائم مقام د دوه وي ناغه خو به د فعل سره مشابهت پاتې نه شو کنه یار نو هلته به کسره او تنوین پکار د چراتللې په سوال پوه شوي جواب ولې سب دې کوم یو قائم مقام دلته یو علت داسې دی لکه دوه علتونه څنګه یو جمع ده یو په جمع کې تکرار دی جمع منتهی الجموع کې عام طور باندې دو پیری جمع شوي لکه اکالیب ته وګوره جمع د اکلوب دا او اکلوب جمع د کلب دا نو څو پیری پکې جمع نو یو جمع شو یو تکرار شو دوه شو کنه او تانیث کې یو تانیث ته الف مقصور الف ممدوده او یو لزومی تانیث ته تکرار شو کنه شو وګورئ مکررتان قامت كل واحده منهما قائم دي هر واحد بر دواړو کې په مقام د علتینو لتکرارهما ځکه دواړو کې تکرار دی کنه کم دي احدهما الجمع یو جواب دا شولو چې وما يقوم مقامهما د بار خبر چره علتان دي او به الجمع دا خبر د احدهما دي دا بل جواب شو کما جمع دي علکه مسلمون هم جمع ده دا بم غیر منصرف نه کنه یار البالغ الى صيغه منتهي الجموع چې د سیدلی صيغه د منتهي الجموع ته دې بیان سره روان دي هغه جمع چې جمع پکې انتها ته رسیدلی دوباره به نوره په جمع مکسر سره نه جمع کیږي ښا نو به دې دوه قسم دي یو حقیقي تور پکې تکرار وي لکه اکالب کې دا استمویل دغه شان اساویرو دو اسویره جمع را واسویره به جمع د سیوار د نوګره تکرار پکې شو کنه شو او ځینې هغه چې حقیقي تکرار پکې نه لکه مساجد او صرف یو پر جمع شوی د مسجد جمع مساجد خو په وزن د هغه جمع د چا کې چې تکراری پوهیږئ کنه یا خو حقیقي تکرار پکې وي یا په حکم داغي کې څه مطلب په وزن داغي فإنه قد تكرر فيه الجمعية حقيقة لك أكالب اساوره اناعیما او یا حکمن وی دا بکم وی کل جموع لك اغه جمعی الموافقتی چې هغه موافق وی الله دغه حقیقی جمع سره فتکه سره موافق وی فی عدد الحروف والحرکات تعداد دوروبو کې حرکاتو کې سکناتو کې لکه مساجد ته وګوره اکالب پشان دي کنه دي مصابیح ته وګوره اناعیم پشان دي وثانیتهما دویم کم یو دی چې یو قائم مقام د دووي هغه تانیث ته خو مطلق تانیث نه لكن لا مطلقا بل بعض اقسامه بلکې بعض اقسام هغه څوک دي او هو الفاء التانیث الفاء التانیث دو الف د تانیث دي المقصوره والممدوده خنو معلومیږي چې دواړه په شریکه باندې یو قائم مقام د دووي وي حالان کې د سینه ده الف مقصوره ځان لا قائم مقام د دوو دی او الف ممدوده انا د معلومیږي خدل ته چې دا دواړه په شریک دي جواب کوي اي كل واحده منهما هر واحد په دې دواړو کې لکه حبلا رواله دا د مقصوره مثال حمراء دا د ممدوده مثال ممدوده خو پیژنې کنه الف نه بس شمزه راغلي لانهما وس سوال داري مولوی صاحب دلته یو قائم مقام د دوه ولې دی یار وایي یو په الف تانیث ته کنه ابو اللزوم تانیث ته تبه د سوینی نه چې حبلا به بغیر د الف راشي حبلا او حمراء به بغیر د الف راشي دا نشي کوله پات شو لقائمه هل ته هم تا ده هغه لازم نه ده خو رزي راغلي ده وایي وزن ده شوی ده سي لانهما لازمتان للكلمه ذکر الف مقصوره والف ممدوده لازم دي کلمې سره د وزن به اعتبار سره لا تفارقانها نجدا کیږي د کلمې نه تفارقه ده کنه
تفارقان اصلا فلا يقال في حبل نشویلے ولا في حمراء نشویلے فيجعل لزومهما للكلمه وبغرزول شي د دې دواړو لزوم د کلمې د پاره څنګه بشي یو تانیث شو یو لزوم شو نو گویا دا لزوم بل تانیث شو نو څه شو دوا نو بغرزول شي لزوم د دواړو د کلمې د پاره به منزلت تانیث اخر په منزله د تانیث اخر فصار التانیث مکررا پوهیږئ کنه اعتراض قائمتن کی تا چیرا التمو وای کنه یو تا د تانیث او بل لزوم دی وایغه تعالی زمنه د وضعن اخو د فرق د بار راغلی د مذکر او د مؤنث ترمنځ هغه لازمه نه ده فإن ليست لازمه لازمه دلیل کلمت سرا بحسب اصل الوضع اصل وضع د چمنګ وګورو فإنها دغه تا چې د وضع شوی ده فارقه د فرق د بار بین المذکر والمؤنث نو وګوره کنه عالمیت عارض شي نو تاراشي کنه نو به ضرورت نه فلو عرض اللزوم لعارض کچری پیښ شي لزوم د یو عارض د وجنه مثلا عالمیت د وجنه لزوم پتا کړه ځکه عالمیت کې قانون در اعراب شراله هغه حتی الامکان بدغه خیال ساتي او کټکه به سنه دا منګي چې کریم ته کریمه وایو دا ټیک نه ده کټکه را ولې د سنو دي کریم مې دي تاسو ویګی کنه نه عالمیت کې به قدر الامکان خیال ساتل شي ها په خبره باندې پوه شولې نو کله چې عالمیت راشي په مثلا قائماتو د چانوم کې نو التبه تا لازم شي به دې نشي لري کوله خدا خو رضی ده کنه عالمیت د وجه نه ده کلمیت نه به تی لري کېدل شواله پیګه کنه فلو عرض اللزوم عارض شي د عارض د وجه نه مثلا عالمیت د وجه نه نو لم يقوى قوة اللزوم الوضعي نو دا قوی